په زنانو کې کوم صفت د رب العالمین ډېر زیات خوښ دی او ډېر پسندیده دی. یو ځل جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو نه تپوس کوي چې زنانو کې کوم صفت الله ته خوښ دی. یو صحابي یو جواب ورکو، بل صحابي بل جواب ورکو. حضرت علي رضی الله تعالی عنہ لاړو خپل کور ته او د فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها تپوس کوي، اے فاطمه، الله تبارک وتعالی ته په زنانو کې کوم صفت الله ته ډېر خوښ دی؟ فاطمه رضی الله عنها ورته وفرمایل، وی کومه زنانه چې د خلکو د نظر غیر خلک غیر سړي د هغې د نظر نه چې کوم نظام خیال ساتي، د هغې نه ځان لرې ساتي چې ما باندې غیر کس نظر ونه لګي، وایي دا په زنانو کې الله ته ډېر خوښ صفت دی. حضرت علي رضی الله تعالی عنه راغی او نبی علیه السلام ته د دې جواب ورکړو، اے علي دا د چا ووي؟ وایي دا راته فاطمه ووي. وایي فاطمه خو فاطمه ده کنه، هغه فاطمه رضی الله عنها چې سیدة نساء اهل الجنه چې هغه په جنت کې د حورو سرداره ده. مولانا عبدالحق محدث دهلوي رحمت الله علیه لیکلي دي چې د قیامت په ورځ باندې به چې کله خلک په ګل صراط د پل باندې اوړي او د فاطمه رضی الله عنها په دې پل باندې کله اوړي د ګل صراط، نو آواز به وشي، اے علماو، اے صلحاو، اے قراو، اے صالحینو، خپل نظرونه ښکته کوي ځکه په پل باندې څوک تېرېږي؟ د امام الانبیا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لخت جگر فاطمه رضی الله عنها په دې پل باندې تېرېږي. دومره حیاداره صحابیه، دومره حیاداره. یو ځل ورته نبی علیه السلام وایي فاطمه د څوارلسمې سپوږمۍ راختلې، فاطمه دې ته وګوره. فاطمه رضی الله عنها ورته نه کتله، بله کرتې ورته وي، بیا یې ورته نه کتله. نبی علیه السلام ورته فاطمه ولې نه ګورې؟ وایي زما باجانه زه ځکه نه ګورم چې داسې نه چې د سپوږمۍ ته خلک ګوري غیر خلک د هغو د نظر سره زما نظر یو ځای نه شي. حیا دومره خصیص دی. الله رب العالمین دې مونږ کې حیا پیدا کړي. نن هغه حیا کوم ځای ته ورسېدل؟ زنانه چې کوم دی، زنانه هغه خپل حسن چې کوم دی خلکو ته ښکاره کوي. او اوس والله دې که مې پیشې معاف کړي، لاس کې ورسره موبایل ورسره او کولا او غټ موبایل یې په لاس کې راغوستی او ښه ورته پته ده چې دا خلک مونږ ته ګوري او په هغه موبایل کې چې کوم دی ګوتې وایي، معلومه دا شوه چې حیا ختمه شوه. او زما محترم مسلمانانو وروڼو، تاسو وګورئ بله ورځ مونږ موټر سایکل باندې روان وو، یوه نوجوانه جینۍ دی او ماشوم ورسره ده، سړک په غاړه باندې ولاړه ده او صاحب ګاډی ورته ودرېدو. دا زنانه دومره حیاداره زنانه ده چې دې ګاډي ته نه ګوري او دا ګاډي والا ځي نه ولاړ دی چې دا زنانه ما ته راوخېږي. دا د انسانیت دی. هر انسان خور او مول لري. کله چې د انسان د بل مسلمان د عزت خیال وساتو، د هغه د احترام او د حیا خیال وساتو، الله رب العالمین به دې ته عزت ورکوي. او کم مسلمان چې د بل مسلمان د بې عزتۍ سوچ کوي، یاد ساته په کور کې به دننه ناست رب العالمین به ذلت ته مخامخ کړي. الله تبارک وتعالی دې موږ او تاسو ته حیا نصیب کړي او د بې حیايي زندګي د رب العالمین او تاسو په امن او امان کې وساتي.